بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا القرآن. सबक नंबर 8, पेज नंबर 11, 11 नंबर सफ़ा। हुरूफ इल्लत या हुरूफ मद्दा। हुरूफ इल्लत या हुरूफ मद्दा से हुरूफ मद्दा वाला लफ्ज़ियत इस्मली अंदावर पर आयु। हुरूफ मद्दा दरीदी अलिफ वाव या। हुरूफ मद्दा दरीदी अलिफ वाव या। खुश शरह की चेष्टानी हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या। अलिफ हुरूफ अलिफ या वाव دا या د درې کوندي د الف حروف مداوي چې دیو خپل حرکت راشي. د دیو خپل حرکت څه دي؟ الف ولا حرکت یا د الف ولا اعراب یا زبر زیر پیش کې الف ولا کوم حرکت دی आवाज دې دی غا الف आवाज کی زبر طرف ته یعنی د الف ولا आवाज الف ولا خپل حرکت اغا زبر دی اور واو والا حرکت یا اعراب یا आवाज اغا واو والا پیش دی د واو والا حرکت پیش دی اور یا والا اغا څنګه مو ابتدا کې ویلو چې زیر طرف ته سی دی زیر والا आवाज یہ طرف ته سی خو مبني غني نو اندي شانتي د یہ والا خپل موافق خپل حرکت کوم دی اغا یا والا زیر دی بس الف والا زبر دی الف والا زبر واو والا پیش دی اور یہ والا زیر دی دا خو یو شو. اوس کې چیتا کې هم الف نه پہلا زبر رغلی وی یا واو نه پہلا پیش رغلی وی یا نه پہلا زیر رغلی وی نو غځي کې دا حرف بس طریقې چکون باندې زبر رغلی پیش رغلی دا زیر رغلی الف نه پہلا زبر رغلی نو اوس دا بے بستر ویلی شي با الف زبر با تا الف زبر تا ثا الف زبر ثا جیم الف زبر جا او ته جیم سره आवाज دا ستر شي خو جیم سره د الف کله راغله جیم به زبر راغله یا حا باندې زبر راغله حا د بعد الف دی دا आवाज تریږي اندسه با پیش واو بو یا با واو پیش بو आवाज भी तरह बू تا واو پیش بو یا تا پیش واو بو دی طریقے سره بس حروف مدہ هغه دي چې الف نه پہلا زبر راشي واو نه پہلا پیش راشي یا نه پہلا زیر راشي او الف خلیوی اور دا وہ اور یہ باندې پکار دي چې جزم وي بس دا وخت کې دا حروف مدہ دي مد معنی کینچنا مستراول بس چې ته کې دا حروف مدہ راشي هغه چې هغه لفظ کوم به زبر زیر پیش و حروف مدہ وجنه هغه حروف مدہ وجنه کوم زبر زیر پیش دي غاټه کې اوس راستري کی اوس تمرین اور مشق شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. نون زیرنی دال الف زبر دا ندا ندا د دې کې یو توجه پکار دی هدایت استاد لپاره او شاګرد لپاره. استاد ته پکار دی چې هغه شاګرد ته کا دوه حرکتو برابر د مد ول आवाज تراول دي نو غا درو څلور برابر سر کی تدید لپاره څه اور کې پوي شي چې د دې کې د आवाज تراول شي صحیح دی دیو جنا کوشش پکار څه لږ زیات ستر هغه حرف आवाज باندې ورکه پوي شي غور ته توجه شي څه आवाज تراول شي ورپسې دوام نه کوو جیم زبر جا ز الف زبر ز جزا جزا شین زبر شا فا الف زبر فا شفا دغه درو کې حرف مد اخیر تا و اوس دغه پهلینی لفظ سره پهلینی حرف سره حرف مد راغلی دی یعنی هغه کوم اضافي دریم حرف ور سره هي اخر کې دی کی توجه وکړ دی ځنیو کی بیا متا میم الف زبر ما تا زبر تا ای متا غلط دی ما تا پهلی څه
حرف مد میم سره دی الف څه غد پر زبر پکار دی پہلا غا میم سره دی میم دی زبر دی اوس څنګه به میم الف زبر ما تا زبر تا ما تا قاف الف زبر قا میم زبر ما قام دا دا اوس پہلا لاین د الف مدا والا ورپسې دویمه د کړه دویم لاین دا د واو مدا والا دی واو پښو ضاد واو پښو وضو وضو عين پښو لام واو پښو علو علو بس دی لین کې توجه کو اټولو باندې واو به جزم دی اور واو نه پہلا پیش دی عين پښو فا واو پښو عفو عفو نون پښنو ها واو پښو نوهو نوهو دا واو مدا والا و اوس د اخیری لین یا مدا والا یا مدا هغه یا څنګه نه پہلا زیر رغلی وی اور یہ بے جزم بھی نون زبرنا با یا زیر بھی نبی نبی عین زبر ع لم یا زیر لی علی علی واو زبر با صاد یا زیر صی وصی وصی جیم زبر جا لم یا زیر لی جلی جلی صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه